ګران کتونکو السلام علیکم. نن به تاسو ته پته لګېدلي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بلکې درې ځله وزیر اعظم چې پاتې شوی هغه میا محمد نواز شریف صاحب هغوی باندې د هل میټل العزیزیه هغه سټیل مل کیس کې چې کوم دی 7 کاله قید او 25 میلیونه ډالر چې کوم دی جرمانه پې کړه. وجه دا وه چې ده دا ثابته نه کړله چې یاره د مل چې ده لګولی دی دا پیسې د سره د کم ځای نه راغلي. دا کیس و فلیګ شپ چې کوم په کمې کې چې دی د وزارت عثمانه ډسکوالیفای شو په هغه ریفرنس کې چې کوم دی دی بری کو. د دې نه مخکې ایون فیلډ چې کمپلیټ شو لندن کې هغې کې هم دلته چې کوم دی 10 کاله قید اورولي او اوس دی چې کوم دی دا وخت د های کورټ نه په ضمانت دی ځکه چې های کورټ هغه سزا چې وه هغه د سټیم دپاره معطله کړې وه چې تر کومه پورې د کیس فیصله نه شي. خو هغه کیس هم ایون فیلډ والا کیس هم په دغه کې چلیږي په های کورټ کې اسلام آباد های کورټ کې چلیږي. د دغه د اسلام آباد های کورټ د دغه فیصلې چې دا کومه سزا یې معطله کړې د دې خلاف بیا نیشنل اکاونټیبلټي بیرو چې کوم چې نیب وایو هغه بیا تللی ده په سپریم کورټ کې هم اپیل کړی دی. دا کیس د دوی چلیده په دغه احتساب عدالت کې نیب عدالت کې دا چلیده. نن د هغې فیصله وشوله په دې کې دته 7 کاله قید واورو العزیزیه کې. د دې فیصلې سیاسي محرکات څه کیدی شي. نور خو تاسو پته د قانوني خبره دا ده چې د نیب قانون دا وایي چې په تا باندې الزام ولګېده چې تا دا پین اغوستی دی په 100 روپۍ باندې او تا ته دا ویلي چې یاره دا 100 روپۍ چې دی دا ستا نه وي دا د سرکار وي نو ته دا ثابتې کړه چې دا ستا وي. نو د میا صاحب دا ثابته نه کړله چې دا العزیزیه سټیل مل دی لګولی دا پیسې د پاکستان نه نه دي وړي یعنې منی لانډرنګ یې نه دی کړی په دغه کې دی دغه که میا صاحب خو ظاهره خبره د پاکستان مسلم لیگ نون وایي چیرې لکه دا یو سیاسي انتقام دی او دا هم امکان دی چې را روان میاشت به کې چې کوم دی د زرداري صاحب چې کوم کیس روان دی د هغه او د هغه د خور فریال تالپور باره کې د هغې هم فیصله په دې جنوري کې وشي او هغه هم ډېر تقریبا نږدې شوي دي چې د هغوی هم د جیل ته لیږلو امکان دی. سیاسي محرکات خو یو دا دي چې امکان دا دی چې اپوزیشن چې کوم دی د اپوزیشن ګوندونه پارټۍ چې څومره دي هغوی راوځي شي او د پاکستان تحریک انصاف له یو ټف ټایم ورکړي دا هم کیدی شي سټریټ ایجیټیشن ته هم تللی شي چېرې لکه ملک کې جلسې شروع کړي جلسونه شروع کړي د حکومت خلاف د ادارو خلاف دا هم کیدی شي. هسې وایي خو هغوی دا چېرې موږ ته د عدالت فیصله منظوره ده او عدالت چې کوم دی په دې باندې زموږ اعتماد دی خو کوي څه هغه بیا بله خبره ده. اوس یو څو خبرې دي میا صاحب وایي چېرې ما سره زیاتې وشو دا زه ګوره میا صاحب په کار خو ده و چې کله دی د وزارت عثمانه یې لر کړ او ده بیا ایجیټیشن شروع کړو خلک د ده سره راپاڅېده دې چې جیل ته لاړه بیا د جیل نه دی راووته د هغې نه پس دی خاموشه دی هم ناستې مریم نواز شریف هم ناسته. ټیک شو کلثوم نواز صاحب چې کوم دی د هغې موت مرګ چې کوم و هغه یو غم و خو لکه 40 ورځې نه میاشت نه 2 میاشتې نه 3 میاشتې نه نو کمې پورې لکه ده نه خو خلکو دا توقع وه چې دی به راوځي نو دوی کېناستله مریم صاحب چې کوم دی هغې 100 میاشتې پس نن په لومړي ځل ټویټ وکړو مطلب دا دی روکو هغه نارین چې کوم دی هغې پرېښودله نو ځکه د خلک دا وایي چې یاره کیدی شي وی د نن داسې ډیل خبره کوله. عمران خان بار بار وایي چې ان آر او میں کسی کو نہیں دوں گا او دا هم خبره کوي چې نه به ان آر او ورکوم نه به د احتساب د عمل چې کوم دی دا به ودرېږي. نو د دې نه هم دا پته لګي چې څوک داسې شته چې سره ډیل کولو کوشش کوي ځکه چې چېرته اور وي نو هلته کې لوګي بغیر د اور نه چې کوم دی لوګي نه په نظر نه راځي. نو اوس که دا ده که چېرې زرداري صاحب هم جیل ته لاړ شي نو کیدی شي ملک کې سیاسي عدم استحکام راشي او د بعضې خلکو خیال هم دا دی چې یاره ټول سیاستدانان بدنامیږي. نو سیاستدان بدنامیږي ځکه چې دې میا صاحب سره 15 کاله وو که دی نن وایي چې د نیب دا قانون خراب دی نو 15 کاله کې د بدل نه کړ د ده نه مخکې 15 کاله د پیپلز پارټۍ سره و نو که پیپلز پارټۍ وایي چې دا خراب دی نو پکار دی چې بدل کړی وي پکار دی چې مسلم لیگ بدل کړی وي نو کله چې دوی په اقتدار کې نو بیا سره د عوامو مسله نه ځکه چې بیا خو پکې مخالف ګیرېږي او چې کله پکې اوس دوی ګیر شو نو اوس دوی وایي چې یاره لکه دا زیاتې دی. خو بله دا ده چې یو تاثر داسې دی چې یاره ګینې صرف د مخالفې ډلې سیاسي خلک چې کوم دی هغه ټارګېټ کېږي او د هغې یو څو وجوهات دي. یو وجه خو دا ده چې حکومت ولې که چېرې اکاونټیبلټي دا یو آزاده اداره نو حکومت بیا د اکاونټیبلټي دپاره شهزاد اکبر چې کوم دی هغې ولې وکیل ټاکلی دی. یو دا خبره ده د اکاونټیبلټي بیرو خلک ولې د وزیر اعظم سره میلاویږي او ولې چې کوم دی هغه د شهزاد اکبر د دې سره میلاویږي. شهزاد اکبر د دې فیصلې نه څو ورځې مخکې په اف آی ای آفس کې ولې 100 غنټې ملاقاتونه کول مطلب دا ټولې خبرې چې را یو ځای شي بیا
پرویز خټک باندې د کرپشن کیس دی په بي آر ټي کې او د معلم جبې کیس هغه باندې نه جی آی ټي جوړیږي نه هغه چې کوم دی هغه شانتي کیس دا لکه پرسپشن د دې وجې نه جوړیږي علیم خان باندې د پراپرټي کیس دی د آف شور کمپنی کیس دی په جهانگیر ترین باندې چې کوم دی انسایډر ټریډینګ لکه دې دننه ناست یو ټریډینګ کې لکه ډیسیژن دلته کې اخلي خو مخکې نه ځان تیار کړي نو خپل ګټه پکې ګوري هغه فیصله کوي چې د کمپنۍ پکې ګټي په هغې کې د ډسکوالیفای شو خو په ده باندې جی آی ټي جوړه نه کړله چېرې دا انسایډر ټریډینګ څومره شوی دی په کار وه چې جوړه کړې وه پې هغه ونه شو دا اوس اعظم خان سواتی باندې چې کوم دی کیس دی په هغه باندې چې کوم دی نیب دونه اکټیو نه دی نه سپریم کورټ دې سره سره چې کوم دی مختلف علیم خان شو عمران خان باندې خپله د بنګاله د پراپرټي دا کیس چې کوم دی هغه ول اوس ریګولرایز کوي کېدای شي ټیکي خو لکه موږ وایو چې یاره که نورو سره کم کار کېږي خداشان د هلیکاپټر کیس دی د سرکاري هلیکاپټر د ذاتي دغه دپاره استعمالول د خیبر پښتونخوا هلیکاپټر هغه کیس چې کوم دی هغې کې نه جی آی ټي جوړېږي او نه پکې چې کوم دی هلته کې هغه هم را په تیزۍ سره د هغې فیصلې کېږي نو دا وجوهات دي چې د دې د وجې نه دا په نظر راځي ګنې چېرې د مخالفې ډلې سیاسي کسان چې کوم دي د هغوی سره زیاتې کېږي د هغوی وچانټینګ کېږي او د هغوی کیسونه زر زر کېږي ولې د حکومت ډله چې کوم دی هغوی ته سپیس ورکړی کېږي نو زه دا ګڼم چې خدای دې مخکې خیر پېښ کړي ملک مخکې نه معاشي حالات ټیک نه دي سکیورټي مسلې دي خو که دغه شانتې پرس که خدای مه کوه سیاسي عدم استحکام راځي نو هغه به بیا نورې مسلې پیدا کوي بله خبره دا ده چې زرداري صاحب ته هم پته ده نواز شریف صاحب ته هم پته ده چې دا قوانین د دوی په وخت کې مو اوسه پورې پی ټي آی حکومت په دې کې څه دغه نه دی کړی خو دا ده چې دا کیسونه مخکې نه په دوی باندې راغلي نو دوی نه پکار دي چې د ادارو باره کې لږ ځان دې هلته کې پاک کړي په ځای د دې چې په ملک کې سیاسي عدم استحکام